الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. دا سورة الحجرات مدنی سورت د هجرت نورست نازل شوی دی. په ترتیب مصحفی کې دا 49 نمبر دی او په ترتیب نزولی کې دا 106 نمبر سورت دی. د سورۃ المجادله نورست نازل شوی دی. د دې سورت مرکزی عنوان چې کوم دی نو آداب د معاشري ذکر کیږي. د دې سورت د مخکینی سورت سره مناسبت او ربط دسی دی چې مخکینی سورت کې د فتوحات او خوشخبریان رالی چې مسلمانان ته الله تعالی مملکتونه وطنونه فتح کوي ور کوي. په دې صورت کې د دغه معاشري د اصلاح د لپاره او د اتفاق قائم ساتلو د لپاره آداب او اصول ذکر کیږي چې د دې اصول لاندې به تاسو ژوند تیروي نو منځ کې به اتفاقی او جنگ جګړې خفګانونه ناراضي. همدې صورت کې به تقریبا 11 آداب ذکر کیږي د معاشري او د معاشري د اصلاح لپاره او د اتفاق د بهر ساتلو لپاره. او دغه د صورت عنوان دی د مخینه سره دغه طریقه باندې مناسبت هم دی. شان نزول باره کې د مفسرینو مختلف اقوال لري چې دا د کس باره کې کومه واقع باره کې نازل شو. محدثینو د باره کې شپږ واقعات ذکر کړي دي ځان چې دا د سورته شان نزول. امام ابن عربی رحمه الله په خپل کتاب احکام القرآن کې لیکلي دي چې دا شپږ وانه واقعات د دې سورته شان نزول دي او دا د مصداق. اگر که دغه واقعیت ځان لدی لیکن ټول د سورۃ شان نزول دی. بلکې کې اولنې واقعیت چې کوم امام بخاری رحمه الله نقل کړي دغه داسې ده چې بنو تمیم قبیله کې د مشر جوړولو لپاره بحث روانو چې کوم کسي مشر شي. پدې کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه رائے دا و چې اقرع بن حابس چې کوم دی د دې مشر شي او د عمر فاروق رضی الله عنه رائے به دی بل کس متعلق و چې دغه د مشر شي. دوی محفل کې ناس تو بحثونه کول رائے ورکولې. نبی علیہ السلام له سویری نری د خپل انتخاب کوي. پدې کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د عمر فاروق رضی الله عنه اوازونه لګونته کې اوچا شتیز هر شخص خپل رائے مضبوطواله چې زما رائے صحیح ده اوازونه اوچت شو. نو اغه نه بعد د صورت نازل شو او دې کې د نبی علیہ السلام آداب د معاشري آداب او د محفل آداب ټول ذکر شو چې د محفل د آداب لاندې بجوان تیروي. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسان تاسو ایمان راوړل لا تقدموا تاسو بنوړاندې کیږي بین یدی الله مخکې د الله نه او رسوله او د رسول د الله نه د الله او د رسول نه مخکې کیږي نه. د الله ذکر د ذکر د نبی علیہ السلام تعظیم د وجنه دی احترامان دی چې ګویا د رسول نه وړاندې کېدل د سیدی کې تلج د الله نه وړاندې شي د سیمه کوي. او د مفهوم دا دی چې د الله تعالی د حکم نه وړاندې کیږي چې قران کې څه حکم نه هغه بس د قشاند کوي. قرآنی احکام مقابله کې خپل احکام مجاری کوي او د پیغمبر د سنت نه وړاندې کیږي چې پیغمبر سویل دغه شان ټیک دي هغه په مقابله کې خپل رائے له اهمیت مور کوي. واتقوا الله د الله نو ویریږي ان الله یقینا تعالی سمیع اوریدون کې دی عالم فوی. تفسیر معنی په قران لیکلي دی چې تقدمو وړاندې کېدل ته ویل کېږي پیش قدمۍ ته ویل کېږي او د الله نه د رسول نه مخکې کېدل پس چې مخکې کېدل کېږي. د مخکې کېدل بس خبرو کې دي هغه خبره د ذکر شوی نه چې بس چې کې وړاندې کېږي. دا خبره عامه پر خوده شوی ده اشاره د دې خبره د خبره چې د وړاندې کېدل عام دي په اس خبره کې به هم د پیغمبر نه وړاندې کېږي. او شکل تاسو محفل کې ناس پیغمبر خبري نه کړي تاسو به خبري نه کوي. که تاسو روټي ته ناس پیغمبر شروع نه کړي تاسو شروع دغه نه مخکې مکوي. که په لار باندې تاسو رواني د پیغمبر د مخکې کېمو بلکې هغه مخکې تاسو به ورسته البته چې کله پیغمبر وجود ته وړاندې شي خو دا خبره ده چې دا نه ویل وړاندې کېږي پته نه نو په ټولو خبرو کې به هیڅ خبره به هم داسې نه چې تاسو به د الله د پیغمبر نه وړاندې شي. ماره په قرآن لیکلي دي چې د دې حکم کې د پیغمبر په دې آداب کې صحابه کرام هم مستقیل عمل پکړه دي او د دې په دې حکم کې علما شامل دي چې هغه سم د سکیږي. امام بخاری رحمه الله دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه متعلق ذکر دي چې هغه به هم د قشانت کوله چې کله به د عالم نه به حدیث معلومه
نو اس هغه محفل کې بچ کې ناست او دغه هغه حدیث واورېدو بیا به احتیاط کو دغه نه مخکینه دغه نه وړاندې خبرې نه کولې مخکې بیا رائے نه ورکوله او دغه شان د کې د باقی احکام چې کوم سره روان دي نو هم تمہاره په قران لیکلي دي چې د نبی عليه السلام د ادب په مقابله کې د دې په مناسبت باندې د امت جيد علما چې کوم دي هغه شامل دي او هغه سبا هم دغه ادب خیال ساده لګيږي چې کوم د نبی عليه السلام د ادب خیال او بده کې ډېر روایت احادیث مبارکه موجود دي شته دي نو یو ادب دا شو د مسلمانانو د پاره د پیغمبر نه وړاندې کیږي نه بایس خبره کی او دغه مثالونه تاسو ته مو ویل کغه بل ارمانه تک دي کبه رائے ورکولو کې دي کبه مشوره کې دي کبه خوراک کې دي خو بایس خبره کې به وړاندې کیږي نه صبر اجازه ملو شوی نه یا ایها الذين امنوا اها کسان داس ایمان راوړې دي لا ترفعوا تاسو بنو چې توي اصواتکم خپل आवाजونه فوق صوت النبي د پاس د आवाज د نبی عليه السلام نه کله نبی عليه السلام محفل کې ناسي د خبرې باندې کوي چې د خپل आवाज په هغه باندې د پاس کې بره پکې او دغه आवाज کته شي ولا تجهروا له تاسو په زور خبرې نه تاسو زورواله مکوې د هغه د پاره بالقول په وینا کې په زور وینا مکوې لکه څنګه تاسو خپل منځونه کې لګیای به احتیاطه دسه باس به پیغمبر سره نه کوي ک جهر بعضکم بل بعض په شان د زور خبرو بعض تاسو بعض نور ته تاسو خپل منځ کې په زور زور باندې بل لګیای دسه انداز باندې د الله پیغمبر سره خبرې نه کوي د دین وروسته ابوبکر صدیق رضی الله عنه به همیشه داسې خبرې کول تابع ویل چې غني په واکه وته پټي خبرې کوي عمر فاروق رضی الله عنه چې کله خبرې کولې نو ډېری پیری به دسه وشو چې نبی عليه السلام مرده خبرې وام نه ورېدي دوباره به ته پوسو او ډېر احتیاط بدی کوي زما आवाज د نبی عليه السلام د आवाज نه د پاسه نشي الذلوي ان تحبط اعمالكم د دې یری نه جزایا نشي عملونه استاس وانتم لا تشعرون او تاسو به خبر هم نه ماره په قران تحقیق دا دی چې आवाज د پاسه کول او आवाज زوره کول کله کله د ضرر او تکلیف سبب جوړ شي ځکه چې هغه خبر ته هغه موشن کې نه چې د چا دومره زور आवाज برداشت ایو کس په تامه خپل आवाज د بزوره کوي ته به خامخ تنګيږي دا غینا نو بده زور आवाज کله کله بس د شي د زور आवाज د تکلیف سبب جوړيږي اگر چې ارټم تکلیف سبب نه جوړيږي کله انسان طبيعت برابر خوشاله یا ټیم د انسان طبيعت نه خرابوي خو کله ځینې ټیمونو کې خرابوي او دې ځکه کې دا د ځینې ټیمونو کې د आवाज نقصان کې ځینې ټیمونو کې نه کوي خدا په څنګه معلومه چې د ټیم کې د نقصان کې د ټیم کې نه کوي نو احتیاط به خبره کې دا د په ټیم کې بزور خبرې مکوا ځکه که بزور خبرې وکړي د سره به هغه نبی رسول د زړه ورسیږي تکلیف ورسیږي تکلیف د وجنه به سره الله تعالی د نیکو اعمال توفیق چت کی چې کړه د نیکو اعمال توفیق چت شي انسان بيدنه تر روان شي نو عمل ضایع کېدل شروع شي عمل ضایع کیږي نو ادب دا شو چې تاسو به د پیغمبر نه خپل आवाज نه اوچته وي غني دي حتی به ورسېږي چې بیا عملونه هم ضایع شي بیا ادب وشي ان الذين قنها كسان يغضون اصواتهم چخکد سادي आवाजونه خپل عند رسول الله په خوا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ترغیب دی خلکو ته او بشارت او خوشخبری ده چې کوم خلکو د نبی علیه السلام محفل کې आवाजونه خکد صادر आवाज به د پاسه کاونه اولئک الذين امتحن الله دا هغه کسان چې الله تعالی ازمایلی دي قلوبهم ذی زرنا للتقوا د پرهیزګاری د فار کوم کسان چې پیغمبر په محفل کې په ادب سره په احترام سره په قلاره خبرې کوي د دې کسانو زرنا الله تعالی د امتحان د تقوا د پر ازمایلی دي د خلک تقوا قابل خلک لهم نبی د پاره به مغفرت بخنه او اجر عظیم او اجر لوی وي ان الذين قنها كسان ينادون چې आवाज کوي ته پیغمبره من وراء الحجرات اخوا د کوټونه حجرات دا هغه دیوالونو ته ویل کېږي چې دا هغه کې دنه چار دیواري کې دنه زمکه موجوده او دا زمکه کې دنه آبادی می دالان می داسې په دې انداز باندې نسی وایي دا کوټ ته ویل کېږي حجرات د نبی عليه السلام کوټي وي د نبی عليه السلام نه حبيبيان نه کوټي وي مدینه منوره کې امام بخاری رحمه الله تحقیق مطابق دغه کوټې د کجورو د سانګو نه جوړې وي اب دروازو باندې توري پردې چې کومه د وړۍ نه جوړې وي د راخته وي ورسته زمانہ کې به دا کوټې ورانه کړې شوې او د مسجد نبوي حساب کرتے دله نو دغه کوټو کې نبی عليه السلام جو کوټه کې ناستو همدغه د بنو تمیم والا واقعیا ده چې بنو تمیم خلق رال دا غرمې ټیم د آرام ټیم د نبی عليه السلام یو ځکه آرام کوي
او بنو تمیم خلق رااله وسط مشرای باندې خبر د څوک مشر کیږي د او بنو تمیم قبیله د باندو خلق باندې شیانو نو بس دوی رااله دروازې مخه ته ودرې د نبی علی السلام نوم بیا غستو او احترام بکې سره ونه او ویل چې بس موږ ته راو زمنګ بار ولاړ ای پلان کې راو زمنګ بار ولاړ د انداز د څه د خښون کې د آرام ټیم یو خدای نبی علی السلام آرام ته خلل ورزیدو نبی علی السلام جون خدای عام ژوندون په شان ته کې ومنه چې بس ګرمین او د نشو د بیگانه وخت یو د شد سخواغه ونه د دین خدمات جهادونه د مسلمانانو سربراهي د شپې تعهد په نبی علی السلام باندې فرض ډیر مسایلو چې د ورځې خوب ورځ د بسنګ کې انسان رسنګ برداشت کوي نو دوی आवाज دا ټیم کې چې سوري شروع کړل چې راو د شابک نه به ادب کې هم نو او د سره د نبی رسول الله لپاره ضرر سبب هم جوړ شو نو دا دویم ادب ذکر شو دریم ادب چې کله نبی علیہ السلام بخپل کوټو کې په آرام د پاره تلې آرام کوي تاسو د بهر نه بناري نه وخی راوز نوم به نه اخلي بلکې بار بکی نه چې کله راوته خبره بسره وکړي او چې تاسو ته راوته نو خبره بسره وکړي چې تاسو نه راوته بخپل سکار باندې راوته بل ضرورت پیښ شو بیا هم تاسو ورمخ کېږي نه چې بس دغه پرې د وخت موږ راغلي موږ سره خبره وکړي د څه ګناه کوي عبد الله عباس رضی الله عنه فرمایي عبد الله ابن عباس بخاری شریف روایت چې ردی آیت بنیاد باندې چې د چاره به ما حدیث زده کاوه د چا خواته بتلم نو ما چرته حمد سره د کله چې د محدث دروازه می ټکول چې تراوزه او یره د پلان کې حدیث باره کې تاسو کو ماته وایي څنګه حدیث ته وایي د سیمه په ژوند کې نه کړی زبراړه مې یو دغه کور خواته بچته یو ترتب کې راسته انتظار به میکاو چې کله به محدث راوته نو زبوالم سلام کلام نه بعد مې ورته ویل زده سره غلم په ضرورت باندې او د پلان حدیث باره کې معلومات کول غواړم نو هغه ماته ویل چې د الله د پیغمبر زویا الله د پیغمبر تر زویا خود سے براغله وي او د سے براغله یا دروازه به ټکولې وي ته ولې دون انتظار کما ورته ول جنا د الله پیغمبر بارک الله ویلي دي چې هغه پورې تاسو ته आवाज نه کوي د څو په خپل راوته نه او تاسو هم وارثان وي داغي نو په دې وجه باندې زه مجبور یم چې انتظار وکم دروازه ټکولې نشم نو دوی د پاره د حکم ذکر شو الله تعالی فرمای ان الذين قنها غسان ينادون आवाज کی تاته من وراء الحجرات شاخوا د کوټونه شاته د کوټونه اکثرهم لا يعقلون اکثر د دوی نه پويږي نه ادب نه خبر نه دي ادب نه پیژني په دې نه پويږي په دې کې ضرر دی نو دا هغه خلک د پويږي نه ولو انهم چې دوی صبروا صبر کړي وي حتی در هغه پورې تخرج چې تور تراوته وي الیهم دوی ته په خپل باندې لکان خیر لهم دبر لغوروي والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی یعنی په الحال هم دي خلکو غلطي کړل خو توبه دی وباسي الله معافي بخي وخپل غلطي د پخیمانه شي